منډې ولګیا تبدیلي ده مونږ وایو چیرې مونږه تبدیلي دا تبدیلی ته غواړې دا قرباني تا ته نه ښکاري بټو صاحب 500 ته وختو ولې وختو ځکه نه دی خو د یو هفته جیل تیر کړي د ده په ورکرانو بریګاله کې بهر چوکۍ راایښې وې او دی د کوره نه راوتو چې د ورکر تپوس یې کړی وې دی به مونږ سره پښتو کوي دی به په مونږ دنګ کوي دی به زمونږ باندې قرباني کوي دی د یوه کچه ګوته خو پرېږدي بټو صاحب خپل خاندان د خاورې لاندې کړ ټول د چا لپاره د دې غریبو خلکو دپاره د دې ملک دپاره شاهنواز بټو یې ښخ کو مرتضی بټو یې ښخ کو نصرت بټو یې ښخه کا شهیده بیبي ستاسو زمونږ مظلومه خور هغې په روډونو خپلې وینې ونیستې دې قوم دپاره هغه مونږ هلته ښخه کا هغه دیره مو د دې خردان ډکه کا د پیپلز پارټۍ مقابله به دا خلک کوي دا ګډون کې رالې شي داسې قرباني دې وکړي دې غریبو خلکو دپاره چې مونږ ووایو چې واقعي تاسو په اړه کې د غریبو خلکو درد دی مونږ نه هغه خبرې هېرې دي مونږ روان یو ډمانو پسې ګرځو 4 میاشتې وشوې د کورسۍ نه کوز شوې وې لیونی شوې لیونی سپی درنه جوړ شوی دی خو هلکه کښېنه په ارامه کال پس الیکشن دی پته به دې ولګي اوس خو قوم وپېژندې 10 کاله مخکې زمونږ حکومت و کم حالات و د ورځې به 10 دماکې کېدې د پیپلز پارټۍ MP ګان پکې شهیدان شو د NP شهیدان شو بشیر بلور شهید شو هارون بلور شهید شو زمونږ ملګري شهیدان شو او مونږ پښتنو ووټ چاله ورکړو هغه ګډون کې ده هغه ډم ته مونږ د هغه خلکو د دې خلکو هغه وینې ته مونږ ونه کته چې د دوی د پولې پټي جنګ و چې دی شهیدان شو د دوی د مرګ بټیزي جنګ و چې دی شهیدان شو خو ستاسو زمونږ دپاره قرباني کوله مونږ د هغه پښتنو وینې ته ونه کته او مونږ یو بډی سي د پنجاب دروغجن خان چې دی هغه له ووټ ورکړو دا زمونږ پښتو ده مونږ به په دې پښتو باندې ژوند تېرو په دې علاقه زه رالمه نو ما دا لاره وکته ډېر د افسوس خبره ده چې دلته MNA-ګان MPA-ګان د تحصیل ممبران اوننه پورې دا لارې جوړې نه کړي او ورسره دلته مومن ډیم دی چې دا وحید رور ما سره ناست و هغه ما ته ویل چې دا مومن ډیم دی نو زه دا حیران یم چې کوم خلک تاسو اسلام آباد ته لېږلي دي که هغه سنیټر دی که هغه MNA دی که هغه صوبایي MPA دی نن پورې هغوی چېرته په مومن ډیم چې دا کم سړک دی د دې د جوړولو څه ذکر نه دی کړی او نه دا ذکر کړی دی چې دلته کم مومن ډیم جوړیږي هلته صرف او صرف د مومن قوم حق دی چې هغې له د نوکریانې میلاو شي د هغې نه زیات حق د دې علاقې دی چې کم د مومن ډیم سره ټچ خلق دي اوس ما وکتل زما په خیال پستاسو د MPA-ګانو MNA-ګانو سنیټرانو چېرته یو نامه به نه یې ورکړي خو چې مونږ دلته رالو نو تاسو خلکو له زه باور ورکوم چونکې زمونږ منیسټر هم خورشید شاه دی زمونږ دا پارټۍ نه دی هغه سره به اوس مونږ کینو لکه شباب به ما سره او تاسو دا پته لګي ستاسو صدر صاحب به ما سره ستاسو جنرال سیکرټري به ما سره او په دې به مو تفصیلا هغې سره خبره کوو چې پهله خو دا 3 کیلومیټره یا 5 کیلومیټره سړک دی دا دی خلکو له جوړ که د دوی حق کېږي او بیا چې کم دی د شهید باندې خلک چې کم دي نږدې دي ورسره د نور مومند هم ځکه چې په دې کې به ډېر زیاتې برتیانې د دوی برتیانې دي شي او دا خلک دې دلته نوکران شي رونو
ډیر افسوس سره زه دا خبره کول غواړم چې زمون کشران دلته ناست دي او څو زمونږ د صدر صاحب د خپل دغه نه واقف دی چې کوم اوس مستفي شو هر چا به د پی ټی آی جنډه اوچته کړې وه او بس پی ټی آی او پی ټی آی او پی ټی آی او پټی آی بله خبره نه وه خو دوی دې ماته دا ووایي زه به دلته خبره کومه د صوبې په لیول باد کې به خبرې کومه چې ننه پورې دا پی ټی آی حکومت دلته راغلی دی تاسو له چېرته یو هسپتال منظور کړی دی تاسو له چېرته سکول منظور کړی دی بکار وی چې مومندو له یونیورسټي منظوره کړې وه بکار دی چې ستا عمران خان وعدې کړې وې چې زه په هر ضلع کې به سټیډیم جوړوم هغه خو د یونین کونسل په سطح ویلي و دلته خو په سټیډیم په ضلعي سطح کې ما نه دی کتلی بل هغه دا خبره کوله چې زه به 364 ډیمونه جوړوم چېرته دي هغه 364 ډیمونه هغه به دا خبره کوله چې زه به یونیورسټۍ جوړوم زه به گورنر هاوس ډیمیج کوم او په هلته کې به یونیورسټۍ او لایبرري به جوړوم چېرته یې کړي دي یو واده ما ته د هغې وښیئ ما سوای یو وعدې نه چې کم د قادیانانو او د یهودیانو هغه کومه جنډه روړې ده نو هغه جنډه په تاسو خلق باندې لګیا دی مسلط کوي او هغه وګورئ تاسو چې زمونږ د پیغمبر علیه السلام په شان کې چې څوک غستاخي کي د هغه دپاره سزای موت دی او په هغې کې یو غستاخانه سړي باندې حمله شوې ده او د دې شي هغې عمران خان مذمت کړی دی چې زه د دې مذمت کوم څنګه دی د اسلام او د مذهب خبره کوي تاسو ماته دا ووایي رونو اوس تاسو وګورئ چې ده به ویلې چې اسټیبلیشمنټ نه منم د امریکې غلامي نه منم هېڅ هم نه منم خپل حکومت منم خپل کرسی غواړم 2 ورځې مخکې یو ورځ مخکې د هغې سټیټمنټ راغلی دی جنرال باجوا پسې به یې خبرې کولې سپوټ پسې به یې سپک ویلې او هغې له اوس وایي چې دې له 3-4 کاله نور ټیم ورکوي تاسو او ورسره عدالتونو بېعزتي هم کوي عدالت ته نه منې قانون ته نه منې آئین ته نه منې دا راته ووایه چې اوس دا خبره کوي چې ما خو په عدالت کې ټیم وغوښتو ما له عدالت ټیم وار نه کو یعنې ما معافي غوښته چې کومې ججې پسې سپک دی ویلو نو تاسو دا سوچ وکئ چې یو سړی سار یو خبره کوي ماښام بل خبره کوي نو به تاسو دپاره څه دا ما ته ووایئ د قوم دپاره به هغه څه وکړي د بعضې نیم خلکو یا ساجد بنی صاحب یا زمونږ نور ایم پی ایس صاحبانو چا چې دې ځنې الیکشنې ګټلي دي زما په خیال کې هغوی ته هم دا خبره ډېره پردی او ډېره لرې ښکارېده خو نه دا زمونږ د پنډیالۍ تحصیل زمونږ د ترکزي کې د برانخیل قوم دا زړه دی شهید بانډا دا زمونږ کور دی دا زمونږ وطن دی دا زمونږ دپاره پردی نه دی خو پردی چا جوړ کړی دی پردی حکومتونو جوړ کړی پردی چا جوړ کړی پردی زمونږ سوچونو جوړ کړی پردی چا جوړ کړی دی دا اوسنی ایم پی ایس صاحب چې کومه دی آیا زمونږ دا دی وطن نه دی آیا دله د خلکو په قام پرستۍ باندې وټ ور نه کړو زم دی که غوڼې ما هغه هم دی که غوڼ دی دا خوره چې په څه باندې هغه له خلکو د شهید باندې وټ ورکړو آیا هغه خپلې خبرې پوره کړي خو بیا هم زمونږ سوچونه به هم ځان به هم موږ سګرمو ساجد منی صاحب چې کومه دی د هغې نه مخکې بلال صاحب منی هغه تقریبا 10 کاله د هغه سنیټر هغوی 15 کاله زمونږ د ګنداو د علمزو د خاورې نه حکومت وکړو نو زه تاسو ته یو لږ احساس هم درته درکول غواړم ملګرو دوستانو چونکې زما خپله خبره ده زما سره وینې ستاسې چې کله موږ راشو او دلته دا سړک ختم شو بیا دې خواته د شهید په طرف باندې موږ راځو نو دلته موږ ته سکول نه میلاویږي په دې دومره خاوره کې چې تقریبا دلته 12,000 آبادي ده په دې کې سکول یو سکول هم نشته په دې دومره په دې اډوانس دور کې چې د ساجد درې د پی ټی آی حکومت دی او هغوی تاسو سره په دې وعدو باندې تاسو حکومت ورکړی او دا امید یې درکړی چې موږ به یو بدلون راولو نو آیا هغوی کې نه دا 6 کیلومتره
کیلومیټر سړک ته اوسه پورې موږ ته په دې اوه کاله کې جوړ نه کړ بلال امین صاحب د سېنیټر هلال اوس هم سېنیټر دی شپږ MP ګان MNA ګان موږ لرو خو زموږ د شهید خوره او زموږ د امان خوره دا پکې داسې ده دا ولې دا ځکه چې د هغوی غرض دا نه دی دا ځکه چې د هغوی غرض خدمت نه دی دا ځکه چې هغوی د دې خورې پیداوار نه دی زه زما د زړه نه ویرې ساسي چې زه په خپل ترکزي قام کې د میچنۍ نه واله د دخیل قاسم خیل نه راواله د خپل برانخیل ساخیل او بیا پسې باره په تمانځي د ویزې کې ګرځم او دا پسمان دی دې کې سړک نه دې کې موږ د خپل قام نه موږ د حکومت نه او زموږ د دې مخ نه څه غوښتنه کوو موږ ته د هیلث غوښتنه کوو چې موږ له هسپتال راکړه دا څومره د افسوس مقام دی موږ ته د سړک غوښتنه کوو موږ ته د سکول په دې زمانه کې موږ د سکول غوښتنه کوو ولې زموږ شپږ MP ګان زموږ شپږ پارلیمنټریان ورکړي دا دلته چې د 400 نه کم زموږ د برانخیل رور MNA دی په دې باندې زموږ حق دی د دې په MNA توپ کې زموږ شهید باندې داسې ولې زموږ د MPA صاحب تاسو دې خورېدلی دی د شهید له څه کړي دي تاسو ووټ ورکړی تاسو په قبرستان ووټ ورکړی د څه کړي دي زموږ دلته عایشه بیبي MPA ده خو پټه ده نه دا به راښکاره کوي ځان زموږ ساجد نوید د هغې تحصیل ناظم دی تاسو پاس کړی دی ترکزي قامه د کومې پورې به دغه شان در په در یې بلال تاسو پاس کړی دی سېنیټر هلال تاسو پاس کړی دی نو د شپږ MPA ګانو کې زموږ د شهید خوره داس ځکه ځای ده چې تا خپل نه ګڼي خپل بچی راولی 1,30,000 ووټ ستا دی هېڅ چاته دې مجد نشته 15,000 ووټو دا د خیل قاسم خیل دی 15,000 ووټو دا زموږ د عیسی خیل بران خیل دی 15,000 ووټو دا د تمنځي د ویزې دی 1,30,000 ووټو MNA په څو جوړېږي MNA په 2,000 تا جوړ کړی دی د ځانه ځان ته غټ قام وې د ځانه ځان ته د ټولو تعلیم یافته قام وې د ځان تر هېڅ زیات د ټولو نه په ښه خبره ته پروت دی 400 ته ټچي پېښور ته ټچي خو تا یې MNA راوست چې کوم دی راوسته هغه به همدغه شانتې ستا ځان نه ګڼي داسې خلک راولی د پاکستان پیپل پارټي چې همیشه یې د ملک نه کار کړی داسې خلک راولی د پاکستان پیپل پارټۍ په شکل کې چې په تاریخ کې زموږ او ستاسو دا ناسخه څومره چې دي د دوی پلاران او د دوی نکونه دا پیپلیانو ولې پیپلیانو چې ذوالفقار علي بوټو صاحب دلته چې تعلیم ورکړی دی د کاغول کالج او د لکړو کالج دا ذوالفقار علي بوټو صاحب ورکړی دی دلته چې کله د اوبو پروجیکټ راغی ویل شروع شوې د ټولو نه زیاتې په ټول پاکستان کې د ټولو نه اول ټیوبویل چې کله ذوالفقار علي بوټو صاحب راغی نو د اوبو مسله زموږ پاکستان پیپل پارټۍ کړې ده